دې خاورې بچې یما یتیم یما یتیم او زه د دې خاورې بچې یما یتیم یما یتیم ما سوچ کو چې ټیک ته زه به خپل کور خیال ساتم زما د ګاونډي به څوک خیال ساتي د هغه د ګاونډي به څوک خیال ساتي د هغه د ګاونډي به څوک خیال ساتي همدغه زما سوچ و چې ما د ډاکټرۍ خپل بیک سایډ ته کو او ما د انقلاب د لارې وسله چې د هغه ما راواغسته ځکه چې زه خپل کور بدلول نه غواړم زه دا معاشره بدلول غواړم او معاشره د دې بدلول غواړم چې صرف زما د کور خیال زه ونه ساتم بلکې د ټولې معاشرې خیال وساتم نو دلته کې چې کوم ټول خلک زه وینم زما په خیال دا که دوی د سیماج په هره لار باندې روان دي خو د دوی ټولو دغه سوچ همدغه یو سوچ دی حالانکه په دې کې هر یو کس چې صرف خپل کور ته ځان محدود کړي نو زما په خیال په ډېر ښه طریقه باندې به خیال وساتي خو دغه سوچ دی چې ټیک ته د خپل کور خیال خو به موږ ساتو خو زموږ د ګاونډي خیال به څوک ساتي د هغه د ګاونډي خیال به څوک ساتي او د دې معاشرې خیال به څوک ساتي او هم دغه سوچ نن موږ دلته کې راغونډ کړي یو دلته کې چې کوم ټول خلک ناست دی هم دغه یو سوچ د تار مختلفې دانې دي چې پیلې شوي دي پکې نو زه د احساس پروګرام کوم مشران چې دي هغوی ته داد ورکوم دا د ریاست ذمهواري ده چې په کوم ځای کې یتیم دی چې په کوم ځای کې اسیر دی چې د هغه په لاس باندې د ریاست لاس د هغه په سر باندې د ریاست لاس لکه د مور د لاس غوندې کې پروت دي خو چې کله دغه د ریاست لاس نه وي او د دوی په شان خلک یې او هغوی د دوی په سر باندې خپل لاس کړي نو پکار ده چې دغه لاس منګه د خپل مدد په ذریعه باندې ډېر مضبوط کړو او د دوی مرسته وکړو یو دویمه قصه ده ښځه او خاوند چې دي هغه د یو بل سره په خبرو وي یو بل سره هغه ارګومنټس کوي دلیل کوي دا پلار یې ورته وایي د خپلې ښځې ته چې ته د ماشومانانو سره ظلم مه کوه دا وهم او دوی ته په هر ټایم قارېږم او سبق باندې م وهې او هسې م وهې وي دا ماشومان چې لوی شي دا بیا ستا عزت نه کوي دی به غټ سړی شي غټه مرتبې ته به ورسي خو ستا به عزت نه کوي دا مور یې ورته وایي چې دی دې زما بلکل عزت ونه کړي خو دی دې خامخا غټ سړی روغ شي نو موږ خواهش دا دی چې دا ماشومان چې دي دا غټ انسانان روغ شي د دې معاشرې د دې سیمې ښکلا روغه شي او د دې بیړه چې احساس فاونډیشن اغستې ده محمد رشاد مندوخیل صاحب سبحان علي صاحب عمران صاحب یو ډېر ګران کار یې اغستی دی د ډېرو کورنو هغه ستړي چې د هغې په خپلو اوږو اغستې ده او دا څومره چې غریبانان خلک دی یتیمانان دي د دوی که سوچ وکړو څومره لکه موږ له خو په خدای مې قسم چې جړه موږ له راځي حالو به سړي ته پته ولګي چې د چا پلار نه د چا مور نه د مور نه بغیر او د پلار نه بغیر ژوند چې دی هغه ډېره ما ته خو ډېره مشکله ښکاري نو زه تاسو ټولو ته درخواست کوم څومره چې د چا وس کېدی شي هغه به د احساس پروګرام کې د دې بچو سره شامل شئ او انشاءالله موږ مخکې د دوی سره شانه بشانه ولاړ چې څومره وس کېږي څومره اواز به کوم ځای ته رسي کم خدمت د یتیمانانو دپاره شروع کړی دی او خاص کر د تعلیم په میدان کې او دا سیستم یې روان کړی دی نو زه دغې ټیم ته ټولو ته مبارکي ورکوم او د هغې نه علاوه د اختر هر موقع او که یا داسې بله څه موقع ایونټس وي نو په هغې کې دوی د دې اربن سټوډنټس دپاره د خپل طرف نه په موقع باندې خصوصي پروګرامات کوي او دا کم اربن سټوډنټان چې دي د هغوی د حوصله افزایۍ دپاره او د هغوی د کفالت دا ټوله ذمهواري چې دا هغوی مخ په وړاندې بیایي او انشاءالله را روان وخت کې موږ هم امید کوو چې زموږ د پروګرام د دې نه ښه وچلېږي خو زه په افسوس سره دا خبره کوم چې په بر سوات کې ما میټینګز وکړو د احمد خان سره زموږ د ایم پی ایس زموږ د وزیر اعلی صاحب د ښایسته لاله چې هغې سره زموږ ښه تعلق دی او ما وویل بار چې زموږ سره ماشومانو ډیټا شته تیار زموږ سره پلیټ فارم شته او تاسو مهرباني وکئ او راشئ نه هغوی پکې څه نورې داسې خبرې وکړې چې هغه زه تاسو ته نشم بیانولی خبرې زه مجبور یم زه د پی ټي آی ښه سرګرم کارکون یم او موږ چې په کومه جذبه راغلي یو
نو هغه جذبه خدای ته معلومه ده، ټول دنیا ته معلومه په بهر ملکونو کې چې موږ کوم خدمت کړی د دې پارټۍ لپاره. یو سړي به تاسو مثال درکړم، اسید اکبر صاحب قصې، نو زه به هم یو وړه غونډه قصه دا وکړم چې یوه مور خپل زوی ته دعا کوله چې الله دې د ټول دنیا باچا کا. نو هغه بیا باچا شو، نو خپله مور یې هېره شوه. نو مور بیا ویې بچیه تر ملاقات